اذکروا ذکر الموت چې مرګ ډېر ډېر یادوئ چې کله تاسو مرګ یادوئ نو ستاسو په زړونو باندې د غفلت پردې به نه راځي ستاسو په زړونو باندې تیاری به نه راځي ستاسو په زړونو کې سخواله به نه راځي حضرت ورته فرمایل مرګ ډېر ډېر یادوئ ډېر ډېر مرګ یادوئ چې یو شی راتلونکی دی حدیث پاک کې راځي اذکروا ذکر حازم اللذات الموت چې داسې شی ډېر ډېر یادوئ چې هغه د انسان چین و سکون د انسان خوشحالی د انسان لذتونه به فنا کی هغه شی دی مرګ مرګ داسې یو شیز دی چې هر انسان ته راتلونکی دی او داسې یو سخت ساعت او سخت لمحه ده چې د هغې کړواهټ او د هغې پیاله هر انسان هغې لره سکونکی دی هر انسان په دې ګاټۍ باندې تیریدونکی دی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته یو کس کنزل کوي او ډېر سخت نازیبه الفاظ ورته وایي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې زه په لاره روان یم مخکې یو ګاټۍ ده مخکې یو سخت ځای دی که زه په دغه کنده باندې تیر وتم نو تا چې ما ته څه کنځلې کړي د دې زما هېڅ پروا نشته لیکن که چېرته زه دې کندې ته دندار تاو شوم نو زه د دې کنځلو نه هم د ډېرو کنځلو مستحق نو هغه لار چې هغې ته مرګ ویلی شي هغه مونږ تاسو کې هر یو کس سکونکی دی نو ځکه حضرت فرمایي اذکروا ذکر حازم اللذات چې داسې شیز بار بار یادوئ چې هغه زما ستا لذتونه هغه به ریزه ریزه کړي هغه به ختم کړي ځکه یو سالک وایي وکم من صحیح مات بغیر علة وکم من علیل عاش حین من الدهر څومره تندرست خلک داسې دي مات بغیر علة چې بغیر څه د بیمارۍ نه هغه وفات شي نن دا واقعات مونږه آی روز اور ځوان کس به وي لیکن اچانک به پې دړ شو لاړ شي وکم من صحیح مات بغیر علة او دې کې د مسلمانانو دپاره یو عجیبه تنبیه ده چې انسانه بوډا یې که ځوان یې که ماشوم یې یو حالت کې خپل د رب نه غافله کېږه مو یو حالت کې دا تصور مه کوه چې اوس ځواني ده دې پسې به بوډاوالی راځي دې پسې به بې بیماریانې راځي بې به د دې دنیا نه ځم چرې دا فکر ونه کې وکم من صحیح مات بغیر علت څومره تندرست داسې دي چې بغیر څه د بیمارۍ نه هغه د دې دنیا نه لاړ شي وکم من علیل عاش حین من الدهر څومره بیماران داسې دي چې په کټونو کې پراته دي او مرګ وله نه راځي وکم من عروس فزینوا لزوجها وقد قبضت ارواحهم فی لیلة القدر څومره ناوې داسې دي چې خاوندانانو دپاره تیارې شوي وي او د خاوند په باره کې فیصله شوي وي په لیلة القدر کې چې دی خپل ښځې سره میلاوېدونکی نه دی د هغې نه مخکې د دې دنیا نه تلونکی دی دی وکم من فتن امسا واصبح ضاحکا واکفانها تنسج وهو لا یدري څومره ځوانان داسې دي چې هغه خپل ملګرو په منځ کې ګپ شپ لګوي په مسکراهټ سره لیکن د هغه کفن بازار ته راغلی او هغه ته پته نه وي ځکه حضرت فرمایي چې مرګ یادوئ دې سره ستاسو زړه دا به صفا کېږي ستاسو دل او دماغ به کولاویږي چې کله تاسو هغه ځای یاد کړئ چې هغه زموږ ستاسو نوم و نشان به ختم کړي زموږ ستاسو د زندګۍ آثار به ختم کړي هغه څه شی دی مرګ ځکه یو سالک وایي ستنقلک المنایا عن دیارک ويبدلك الرداء دارا بدارك وتترك ما غنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك
ودود القبر فی عینیک ترعى وترعى عین غیرک فی دیارک. انسانا چې کله د شپې اوده کېږي مراقبه کوه، سترګې پټې کا، تیاره کا، ماحول به ساکت وي، خاموشه به وي. ته دا سوچ کوه ستنقلک المنایا عن دیارک. یو ورځ به داسې راشي چې ته به خپل د دې کور نه منتقل کړه شي، اواز به وشي چې فلاني سړي جنازه تیاره ده، زر دی د کور نه کټ وباسئ. ویبدلک الردا دارا بدارک. او ستا دا ښایسته حویلي، ستا دا ښایسته کور، د دې کور په بدل کې به تا له بل یو کور درکړی شي. وتترک ما غنیت به زمانا وتنقل بالغناک الى افتقارک. هغه کور چې تا پکې 60-70 سال زندگی تیره کړې ده، هغه کور به ته پرېږدې. وتنقل من غناک الى افتقارک. داسې ځای ته به لاړ شي چې هغه به د یوازې والي ځای، هلته به تا سره ستا ملګري نه وي، هلته به تا سره ستا رونه نه وي، هلته به تا سره ستا هم نشین نه وي. ودود القبر فی عینیک ترعى وترعى عین غیرک فی دیارک. نن په دې ښایسته سترګو باندې ته د ځمکې دوړه نشي برداشت کولی، په خپل کپړو باندې د ځمکې دوړه نشي برداشت کولی. یو ورځ به داسې راشي چې د قبر چنجي، د قبر خاورې هغه به ستا په سترګو کې پرتې. ځکه حضرت فرمایي چې مرګ یادوئ، دې سره ستاسو د ژوند اصلاح به کېږي، دې سره ستاسو زړه به نه تورېږي، ستاسو په زړه کې به سخوالی نه راسي. هارون الرشید رحم الله د هغه یو زوی و، ډېر زاهد انسان، ډېر زاهد. چې کله وفات کېدو خپل ملګري ابو عامر البصري هغه ته یو څو اشعار لیکل، وی دا اشعار به ویسي او زما والد سے مخې ته به واورئ. د هغې ترجمه هم دا وه چې انسانه په دې فاني لذتونو باندې دوکه کېږه مه، په دې فاني ژوند باندې دوکه کېږه مه، په دې فاني عرایش او اسایش باندې، ځواني باندې، صحت باندې دوکه کېږه مه، بلکې دا داسې صحت دی، دا داسې ځواني ده، دا داسې مال او دولت دی چې دې ځوانۍ پسې، دې صحت پسې فنا راتلونکې ده. او بیا ورته ویل دي چې کله ته خپل د یو ورور کټ هغه په اوږه باندې کېدې، نو دا خیال مه کوه چې دا ما خپل رور روان کړلی، بلکې یو ورځ به داسې وي چې ستا لاش دا به په کټ کې پرودي او خلکو به په خپل اوږو باندې ښودي، قبر ته به وړي. ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذکروا ذکر هاضم اللذات الموت. داسې شی یادوئ چې هغه به ستاسو لذتونه ریزه ریزه کي، ستاسو لذتونه به ختم کی. لیکن کم سړي چې خپل مولا خپل د ځان نه راضي کړی دی، د هغه لذتونه به ختمیږي نه، په مرګ سره د هغه لذتونه هغه به نور شروع کېږي. چې کله هغه د دې دنیا نه ځي، د هغه مخ هغه به منحسن وي، د هغه مخ هغه به روښانه. حضرت بلال رضی الله تعالی وفات کېږي، ښځه یې د خفقان د وجې نه جاړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په مخ باندې خندا ده. ښځې ته وایي ولې جاړې؟ وایي ځکه جاړم چې نن ته زموږ نه روانې. بلال رضی الله تعالی ورته فرمایي القي غدا محمدا واصحابه. جړا ته ضرورت نشته، سبا به زه خپل محبوب محمد صلی الله علیه وسلم سره، خپل ملګرو صحابه کرامو سره ملاوي کړم. نو الله دې موږ له حیات راکړي، ژوند راکړي، خو داسې چې هغې باندې موږ نه زموږ رب راضي شي. داسې ژوند چې هغه د غصې والا ژوند وي، هغه د الله تعالی د ناراضګۍ والا ژوند وي. د داسې ژوند نه دې الله تعالی موږ له پناه راکړي. सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए उस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन